Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is digestion. Digestion. What is the meaning of digestion? Student, the digestion matlab sadi. Da mu ta pata da چې دا Latin word دی. دا څه دی؟ Latin word دی. دی مطلب څه دی؟ To divide. To divide. نو څه divide کول؟ یعنی مطلب دا دی چې کله موږ خوراک کوو دا خوراک په لارج پارټیکل باندې کنسسټ وي او دا زموږ باډي ته راشي دا تقسیم شي مات شي نو دغه عمل ته موږ څه وایو ډایجیشن. اوس دا ډایجیشن موږ ډیفینیشن هم کوو چېرې ډایجیشن وایي څه ته ډایجسشن. وټ از ډایجیشن؟ نو سټوډنټ دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې په مخ د ځمکه څومره ارګانیزم دي کاغه کچ دي او کاغه غټ دي کاغه یونی سلولر دی او کاغه ملټي سلولر دی نو هر یو جاندار ته انرژي پکار ده. څه پکار ده؟ انرژي پکار ده، هغه ته توانایي پکار ده او دا موږ ته پته ده چې انرژي وایي څه ته د ابیلیټي اف ا باډي ټو ډو ورک از کالډ انرژي. یعنی دا یو جسم د کار کولو صلاحیت ته موږ څه وایي انرژي، هغه د توانایي پکار ده. و دغه انرژي لکه څنګه چې فرض کړئ فون وي دغه بیټري موږ چارج کړو چې کله موږ چارج کړو پای کې پوټنشل راشي که نه پوټنشل راشي نو هغه کار کوي چې کله هغه چارج ختمیږي نو هغه پوټنشل هغه کار ورسره هم ختمیږي. نو دغه شانتې په دې خوراک باندې په دې نیوټرین باندې موږ باډي چارج کوو. څه کوو؟ باډي یعنې چې کله موږ سیل چارج کوو پای کې پوټنشل راشي چې کله پوټنشل راشي هغه پکې سټور شي سیل زموږ سره چارج شي نو هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا اکټیویټیز کوي، هغه بیا کارونه کوي. نو څوک به په جاب کوي، څوک به گیمز به کوي، څوک به نور مختلف اکټیویټیز کوي، څوک به ریپروډکشن کوي، څوک به نور څه داسې کارونه کوي که نه، څوک به کرکټ فوټبال والیبال به کوي. نو دغه ټول کارونه دپاره الله تعالی انسان په جسم کې یا د ارګنیزم په باډي کې یو سیسټم ایښودی دی چې هغې ته موږ څه وایو ډایجسټیو سیسټم. اوس دې ته وکښئ چې ډایجیشن وایي څه ته؟ the conversion of دا پوینټونه ځان سره نوٹ کړئ. the conversion of large complex non-diffusible non-soluble food material. دا ډیفینیشن ډېر زیات اسان دی. موږ داسې لیکي چې د conversion of large complex non-diffusible and non-soluble food material N2 نو N2 کې به څه لیکي؟ د دې اپوزیټ لیکئ. د لارج په ځای به ورته څه ولیکي؟ small. د کمپلیکس په ځای به ورته څه ولیکي سټوډنټ؟ simple. د نان ډیفیوزیبل په ځای به ورته څه ولیکي؟ ډیفیوزیبل. او د نان سالوبل په ځای به ورته څه ولیکي؟ سالوبل فارم. چې کله زموږ سره یو خوراک داسې چې هغه په لارج پارټیکل باندې کنسسټ وي لکه یو غټه روټۍ ده ته لارې په کور کې روټۍ ته کېناستې چې هله روټۍ راوړه او بس خو سکول ته کالج ته تللي مو که نه هلته ته کېناستې و دا غټه روټۍ ده داسې و دا غټه روټۍ ده نو دا خو داسې ته نشي کولی چې یاره په دې خوله داسې دننه کړي نو ته به داسې کار وکړي دننه یو پیس کټ کړي داسې یو ټوکړه به دې کټ کړي داسې چې ته دا ټوکړه ته کټ کړه نو بیا سالن نه ور لاندې کړي داسې تامکش به ترې لاندې کړي نو بیا به څه چلي وکړي بیا به خولې ته ور واچي داسې. اوس چې کوم دا خوراک ته دا خو ډایرکټ داسې نه چې سیل ته لاړ شو هلته پکې جمع شي بلکې دا لکه دا یو ډېر کمپلیکیټډ پروسس دی څنګه چې ملکنډ ګیرونه دي که نه لکه د بره ګیر سټپ بای سټپ ته داسې را روان په اخره کې اوارې ته راغوزار شي. نو دلته دا فوډ پارټ کم خوراک چې دی دا د مختلف ریجن نه مختلف پارټس نه دا پروسس کیږي دا پاس کیږي. نو دلته چې اوس کوم دا خوراک دی لکه دا یو ټوکړه ده نو دا زموږ سره څه ده دا لارج او غټه حصه ده دا کمپلیکس ده په دې کې چې کوم بانډونه دي کوم پروټین دي یا کاربوهایډریټ دي یا لیپډس دي نو هغه په یو کمپلیکس فارم کې دي او دا نان ډیفیوزیبل ده. نان ډیفیوزیبل دا مطلب دی چې کوم دا خوراک دی دا په لارج پارټیکل باندې کنسسټنټ نو دا لارج پارټیکل دا د سیل ته دننه نشي تللی
ځکه چې دلته کوم سیل ممبرین دی نو هغه دا پارټیکل دا غټ پارټیکل نشي الاو کولی. د دې لپاره دا شرط دی چې یاره دا داسې کچ پارټیکل فریکشن ته چینج شي نو هغه بیا دلته څه دي هغه الاو کیدی شي. او بل دا څه نان سالوبل دا دلته اوس دا حل شوی نه دی چې کله دا د ډایجسټیو سیسټم نه پروسس شي تیر شي نو دا څه شي دا سالوبل شي مکمل حلوا ته جوړه شي. یا د ډایجسټیو سیسټم مثال موږ داسې ورکولی شو تاسو د خیال کې د غاڼې نه د ګوړې غوړه چې غاڼې کوي که نه اوس دا ګوړه څنګه جوړېږي نو اول موږ ته دا پته چې ګنې هغه موږ پروسس کړو پترې مترې ته لرې کړو هغه بیا خلک یې غاڼې ته راوړي غاڼې کې هلته جمع کړي بیا هلته پای کې مشینان لګي دغه مشین نه هغه ګنې پاس کړي چې کله هغه ګنې ته پاس کړي نو ستاسو خیال دی دغه نه جوس ستې جمع شي جوس شانتې جمع شي که نه په کاډي کې هغه جوس جمع شي هغه جوس چې کله جمع شي سټوډنټ هغې له بیا هیټ ورکوي سوله ورکوي سټوډنټ هغه له بیا هیټ ورکوي هغه ګرموي چې کله ګرموي نو څه ټایم بعد په هغې باندې هغه خیره شانتې هغه سخوالی راشي هغه ته مطلب داسې هغه ته جدا کړي بیا ورپسې سټپ بای سټپ چې کوم دی مخکې هیټ ورکوي نو هغې نه دغه شربت نه څه جوړه شي دغې نه چیړ شانتې جوړ شي څه ته جوړ شي لکه چیړه او که تاسو خیال کړي کوم چې پالتو څیزونه یي پوږ مو که نه هغه یو سایډ ته دي او کوم چې مطلب څیزونه هغه بل سایډ ته راشي نو دغه شانتې یو پروسس دغه شانتې یو فلټریشن دغه شانتې یو میکینزم هغه د انسان په جسم کې هم شته چې کله د خوراک انټر کوي نو دا خوراک د مختلفو حصو نه پاس کیږي دا پروسس کیږي دا لارج چې کوم پارټیکل دي هغه سمال ته کنورټ کیږي کمپلیکس چې کوم دی هغه سمپل ته کنورټ کیږي نان ډیفیوزیبل هغه ډیفیوزیبل فارم ته کنورټ کیږي او نان سالوبل فوډ مټیریل هغه سالوبل فارم ته کنورټ کیږي تھرو د ایکشن آف تھرو خدا خبره ځان سره نوٹ کې تھرو د ایکشن آف نو په دې کې زیاتره پکې څه انوالو وي سټوډنټ او نو پای کې دوه قسمه ډایجیشن میکینیکل ډایجیشن او بل پکې څه دی chemical digestion چې کله د خوراک میکینیکل ډایجیشن وشي میکینیکل دا مطلب دی چې کوم زموږ غاښونه دي نو هغه یې چقی را چقی ژبه یې اړی را اړی دا خوراک نه یو بال شانتې جوړ شي نو هغې ته موږ څه وایو بولس څه ورته وایو بولس هغه بولس موږ بیا تیر کړو هغه بیا په اسوفیګس کې را روان وي په څه کې لکه دا اوس موږ داسې یو سمپل شان ډایګرام جوړو چې یاره دا زموږ سره فرض کا سټوډنټ دا زموږ سره اسوفیګس دی د اسوفیګس چې کوم د خوراک نالی ده دې ته چې کله نوڼې را انټر شي دې نوڼې ته موږ څه وایو بولس دې ته به څه وایي یرکه دې ته به څه وایي بولس هسې نه چې ته ورته دولس وایي چې کله دا بولس دلته ښکته را روان وي دا بس په دې کې لکه ګریویټي پکې هم انوالو ده څه پکې انوالو ده ګریویټي هم ښکته راکاږي ځکه چې دا ډاونورډ پروسس دی او بل دی چې کوم د اسوفیګس کوم مسل دی هغه ډېر زیات سټرانګ مسل دی نو دا خوراک ځان ته داسې راکاږي نو چې کله دا نوڼې ښکته په دې اسوفیګس کې را روان وي دغه مومنټ ته موږ څه وایو پیرسټالیسس دې ته به څه وایي پیرسټالیسس په دې خبره پوه شوئ The downward movement of bolus in esophagus is called peristalsis. نو دا خوراک درز دغل ته راغوزار شي دې ته راغوزار شي دلته راغوزار شي دا خوراک د معدې چې کوم وال دي نو هغه معدې ته پته ولګي چې لکه دلته خو څوک راغلی یار د څه مسله ده نو دلته موږ ته پته را چې په دې معده کې دا انشاءالله بیا ډیټیل سره موږ وایو په دې کې څه دي ګیسټریک ګلینډز دي څه دي ګیسټریک ګلینډز دي هغه ګیسټریک ګلینډ په دې باندې ګیسټریک جوس خارج کړي څه به خارج کړي ګیسټریک جوس نو په هغه ګیسټریک جوس کې مختلف کیمیکل دي یو کیمیکل پکې څه دی HCl دی څه دی HCl دی ښه HCl سیکریشن کیږي نو اکثر خلک دا تپوس کوي چې یاره دا HCl خو ډېر سټرانګ اسید دی نو دا به د سټمک خرابوي ډیمیج کوي نو دا موږ ته پته ده چې په دې کې میوکس ممبرین دی هغه میوکس سیکریشن کوي څه کوي لکه میوکس څه ته وایي لکه خلک چې وایي دا غوړ منګی دی که نه
لکه پرک ته یو منګیله غوړي ورکې آیل ورکې نو هغه د پاسه بیا اوبه خویږي که نه نو دغه شانتي دلته د میوکس لیر دی هغه میوکس لیر چې کوم دی د هغې د وجې نه چې کوم دی HCl د دې سره ریاکشن نشي کولی اوس دا بولس چې کله دلته راغی نو په دې کیمیکل ډایجیشن سټارټ شو مختلف انزایم مختلف کیمیکل نو دا خوراک به څه شي دا به یو سالوبل فارم ته کنورټ شي څه ته به کنورټ شي لکه دا به داسې دې فارم ته به کنورټ شي لکه څنګه چې د ګاڼې هغه چیړ شانتې جوړ شي که نه نو هغې ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ هغې ته موږ وایو کایم څه به ورته وایي لکه when the bolus is converted into a soluble form the soluble form of food is called chyme دغې ته به څه وي کایم څوک ورته چایم وایي نو بیا موږ ته پته را چې دا کایم دلته به سټپ بای سټپ دلته راځي په دې سمال انټسټاین کې او د سمال انټسټاین مختلف پارټس دي هغه به انشاءالله ډیټیل سره ډسکس کوو دا ډیوډینم دی بیا ججینم دی بیا ایلیم دی بیا څه دي نو په هغې کې به ډایجیشن کېږي ها یو زموږ سره ډایجیشن دی خو د دې نه مخکې یو بل ټرم دی هغه دی زموږ سره انجیشن دویم دی ډایجیشن دریم پکې دی ابسارپشن څلورم پکې دی اسیمیلیشن او پنځم پکې څه دی هغه دی ایجیشن بس ټول شن شن دي که نه وٹ از انجیشن intake of food intake of food through oral cavity چې کله موږ د اورل کیویټي ته نوڼې انټر کوو خوراک انټر کوو نو دغه عمل ته به څه وي انجیشن او ډایجیشن خو ما ډیفاین کړو چې په دې کې دا خوراک چې کوم دی دا سمپل فارم ته کنورټ شي دا یې ته به څه وي ډایجیشن ابزارپشن څه ته وایي when digested food enter into blood چې هغه بلډ ته لاړ شي چې کله دا خوراک په بلډ کې شامل شي نو دې ته موږ څه وایو ابزارپشن څه ورته وایو ابزارپشن او دا خوراک بیا چې کله when the digestive food become part of the cell او بیا دا خوراک چې د دې سیل حصه جوړه شي دې ته بیا څه وي اسیمیلیشن څه ورته وایي اسیمیلیشن مطلب څه دی جمع ہونا لکه اسیمیلیشن څه مطلب دی جمع ہونا when the digested food become part of the cell چې کله دا digested food دا د سیل ته انټر شي او د دې سیل حصه جوړه شي نو دا یې ته به څه وایي دا یې ته وایي اسیمیلیشن او په اخره کې بیا لکه څنګه چې ما تاسو سره ډسکس کړي یو څنګه چې د ګاڼې هغه پوګ موږي که نه نو دغلته به بیا څه ایجیشن ریموول آف څه به وایي لکه removal of waste material through rectum یا anus چې کله هغه پالتو څیزونه کم چې باډي ته نه پکار هغه موږ د ریکټم یا د انس په مدد سره بهر ته خارجو نو دغه عمل ته به څه وایي دا یې ته به وایي ایجیشن څوک یې په ټایلټ کې ایجیشن کوي څوک په ګندې پټو کې کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي دا عمل ته موږ څه وایو ایجیشن دا زموږ سره د ډایجیشن سمپل ډیفینیشن و اوس موږ سره ډایجیشن بیا مختلف ټایپس دي یو زموږ سره دی انټرا سیلولر ډایجیشن څه دی لکه انټرا سیلولر digestion. What is the meaning of intracellular digestion? The digestion of food material which is taking place inside the cell. چې کله د خوراک ډایجیشن کیږي په سیل کې دننه نو دا یې ته به څه وایي انټراسیلولر ډایجیشن. کم چې زموږ سره فرض کا امیبا ده لکه دا اوس امیبا ده دا یو سیل دی په دې کې چې کم ډایجیشن کیږي نو دې ته به څه وایي انټراسیلولر ډایجیشن. یا کم پروټوزون یا کم کچ کچ ارګانیزم دی نو پای کې انټراسیلولر ډایجیشن کیږي. او بل زموږ سره سره سټوډنټ هغه دی ایکسټرا سیلولر سره ایکسټرا سیلولر digestion. What is extracellular digestion? The digestion which is taking place in a tube
which is taking place in a tube or body cavity چې هغه په کیویټي کې کیږي یا په یو ټیوب کې کیږي د سیل نه بهر دغې ته بیا موږ څه وایو ایکسټرا سیلولر ډایجیشن یعنی په هیومن باډي کې زیاتره ایکسټرا سیلولر ډایجیشن کیږي او بیا پکې انټرا سیلولر ډایجیشن پکې هم کیږي یعنی زیاتره د ایکسټرا سیلولر ډایجیشن به په هایر ارګانیزم کې په غټ ارګانیزم کې به دا کیږي دې پورې کلیر شوې اوس موږ ډسکس کوو چې parts of human digestive system the human digestive system کم parts دي نو دې ته لږ وخت شریکه نو دا زموږ سره GIT او بل زموږ سره څه دي accessory glands دا په GIT باندې consist of accessory gland باندې مشتمل دی what is GIT the GIT څه مطلب دی the GIT مطلب دی gastro څه مطلب دی کا gastrointestinal T مطلب سره tract it is a long tube which start from mouth دا یو غټه نالی ده چې د ماوت نه شروع کیږي او په کوم ځای ختمیږي په انس باندې ختمیږي د کوم ځای نه شروع کیږي د ماوت نه شروع کیږي د مختلف پارټس دی او په کوم ځای ختمیږي انس ماوت کې بیا موږ سره څه دی اورل کیویټي څه دی لکه اورل کیویټي په اورل کیویټي بیا موږ سره څه دی ټیتس دي څه دی لکه ټیتس دي ټنګ دی پکې او دلته هم ډیفرنٹ ګلینډس دي څه دي ډیفرنٹ ګلینډس دي هغه به انشاءالله ډسکس کوو پیراوټیډ ګلینډ میکزیلري ګلینډ او ایبنر ګلینډ دا ډیفرنٹ سیکریشن کوي بیا هم سره سره سټوډنټ فیرنګس دی د فیرنګس نه بیا دوه لارې جدا شوي دي یو د مو سره لیرنګس او ټریکیا ته تللې ده او بل لاره چې کوم دی نو هغه through esophagus کومه لاره ده لکه esophagus د esophagus په مدد سره هغه کوم خواته ده هغه سټمک ته او د سټمک نه بیا مخکې د موږ سره سره سټوډنټ هغه د سمال انټسټاین وړه کولمه بیا د موږ سره سره لارج انټسټاین غټه کولمه د دې بیا ډیفرنٹ پارټس دي هغه انشاءالله موږ ډسکس کوو او په اخر کې بیا په انس باندې کیسه ختم شي کنه بیا هم سره ایکسیسری ګلینډز چې کوم دي ایکسیسری ګلینډز هغه ایکسیسری ګلینډز هم سره دوه دي یو هم سره سره لیور دی او بل هم سره سره سټوډنټ پنکریاس دی لیور چې کوم دی هغه هم سره سیکریټ کوي بایل سره دا جوس دی خدا خبره ځان سره نوٹ کا بایل هیز نو انزایم په بایل کې به انزایم نه او په دې کې به سي بایل سالټ پي سو په کې راکا بایل سالټس او دا به څه کوي emulsification به کوي څه به کوي راکا emulsification what is emulsification emulsification دا مطلب دی چې کله لیپډ سمال ډراپلیټ ته کنورټ کیږي د عمل ته موږ څه وایو emulsification څه ته وایو emulsification او پنکریاس څه کار کوي نو پنکریاس هم ته پته را چې پنکریاس څه کار کوي پنکریاټک څه خارج لکه پنکریاټک جوس په دې کې ډیفرنٹ انزایم دي ایمایلیز lipase او پروټینیز دا هم سره ډیفرنٹ انزایم دي یعنی دا هغه انزایم دي چې دا د خوراک په حل کولو کې په ډایجیشن کې یو ډیر کی رول ادا کوي نو دا به انشاءالله په دغه چپټر کې مونږ په ډیټیل سره ډسکس کوو دې ته بیا لږ وخت شي چې پارټس اف هیومن ډایجسټیو سیسټم د هیومن ډایجسټیو سیسټم په دوه حصو باندې مشتمل دی GIT
دې ته موږ څه وایي ګیسټرو انټسټینل ټریکټ چې دا د ماوت نه شروع کېږي دا د ډفرنټ پارټس دي او دا په انس باندې ختمیږي ماوت کې موږ سره صحیح اورل کیویټي په اورل کیویټي کې ټیتس وي بل موږ سره پکې صحیح ټنګ وي ګلینډز وي پکې بیا پیرنګس دی پیرنګس نه بیا دوه لارې جدا شوي دي یو ټریکیا طرف ته او بل چې کوم دی through esophagus stomach the stomach ne bia small intestine the small intestine ne bia large intestine bia dum sir accessory glands di ai ke liver di jigar che sa to da biles khariji bile salts pa pai ke sodium bicarbonate vi da emulsification ke emulsification sa to wi che kala dum sir lipids aga small globule da convert ki da amal tum ga so emulsification da shanti pancreas che kam de pancreatic juice khariji pai ke amylase lipase or प्रोटीनेस एंजाइम چې دا په ډایجیشن کې کی رول ادا کوي اٹ از انف فار ټوډے ان شاء الله نیکسٹ ټایم به بیا ریمیننګ چې کوم ټاپکس دی هغه به ډسکس کوو